يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سامعين محترمو، چند صفات د منافقانو پرون بیان شویو. صفات نن بیانیږي. اول لفظي ترجمه د هغه چا د پاره چې قرآن عظیم الشان سره محبت لري او شوق لري چې زه په ترجمه سره یاد کم. یو بهترینه موقع ده باید چې یاد کی. وَإِذَا وهر کلا قیل چې ویل شي لهم دی منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ کما لک سرنګا آمن الناس چې ایمان راوړی دی نورو خلقو لکه صحابه چې څنګه ایمان راوړی دی نو تاسو ایمان راوړئ. قالو نو وای دا منافقان انؤمن ایا مونږ ایمان راوړو کما لک سرنګا آمن السفهاء چې ایمان راوړی دی قمقلانو. الیاذ بالله صحابه تبع قمقل ویل. رب کریم دفاع کوي د صحابه. الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې هم السفهاء هم دي قمقلان دي. داسې قمقلان دي ولکن لا یعلمون لیکن دي چې دي نه پوهیږي په قمقل خپل باندې. اوس بل صفت بیان اله العالمین د منافق. واذا وهر کلا لقل الذين چې ملاقات وکړي هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو وای دا منافقان آمنا مونږ ایمان راوړی دی. واذا وهر کلا خلو چې ځان تشي له شیاطینهم شیطانانو خپلو سره یعنې رؤساو سره مشرانو سره قالو نو وای دی انا یقینا مونږ چې معکم تاسو سره یو. انما یقینا خبر دادا نحنو مونږ چې مستهزئون مسخري کوونکي په مؤمنانو باندې. مؤمنانو پورې مونږه مسخري کو اصل کې مونږ تاسو سره یو خپل رؤسات به ویل. رب کریم جواب کوي الله پاک یستهزئ ای یجازیهم. داسې معنا به نه کوي چې الله به مسخري وکړي، نه د الله شان سره دا لایق نه. الله پاک یستهزئ ای یجازیهم بدله ورکړي دي لره بهم معنا باستهزائهم بهم باستهزائهم د مسخرو د دي. ويمدهم يمهلهم مهلت ورکړي دي لبری تلافی طغیانهم په سرکشي خپل کې یا مهون چې سرګردان بوي یترددون چې سرګردان بوي دي پریشان بوي. اولئک الذین دا منافقان هغه کسان دي اشتروا چې واغستل دي الضلالة گمراهی لرا بالهدى په بدله د هدایت او تجارت وکړن. نو رب کریم فرمای فما ربحت پس هیڅ ګټو نکړه تجارتهم تجارت د دین وما كانوا ندی دا منافقان مهتدین هدایت مندون کی. اس مختصر تشریح. واذا قیل لهم آمنوا دې کې شان د صحابه دی د دین ناقلین چې دا صحابه دي دا غي علم او تقوا ته او شان د صحابه ته چې اعتبار ورنکړې شنو دین ختميږي. نو رب کریم فرمایي کله چې د منافقانو ته ویل شي ایمان راوړی لکه مهاجرین صحابو په شانتي د انصارو په شانتي
نو دی جواب کی ویا آمن السفهاء مو ایمان راوړو پشان د قمقلانو علیاذ بالله صحابو ته قمقل ویل انهم كان امام بغوی رحم الله وی انهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم دا خبر به خپل منس کې کول خپل منس کې به دا خبر کول لا عند المؤمنين فاخبر الله نبيه والمؤمنين بذلك خبر ورکو بری تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مؤمنانو ته پدی باندې چې دغه خبرې کوي دا منافقان رب کریم جواب ورکو انهم هم السفهاء وهم دي قمقلان دي سفيه السفهاء جمع د سفيه معنی خفيف العقل لږ عقل والا وكان اكثرهم مؤمنين فقراء اکثر مؤمنان فقراء فدعوهم سفهاء دي بلل په سفهاء سلام نو تحقيرا لشأنهم سپکواله به کول شان د صحابه دفاع رب کریم خپلوکا الا انهم هم السفهاء یقینا دا منافقان چې دا قمقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دا نپويږي په قمقل خپل باندې واذا هر کله لقل الذين چې ملاقات وکړي هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړل دي قالو نو دي آمنا مو ایمان راوړل دي واذا خلوا هر کله چې ځان تشدي الى شياطينهم شیطانانو خپل سره یعنی شیطانان نه مراد د يهودو مشران دي یا د منافقانو مشران د دې کار سو د شیطانانو کار سو د شیطان کار څه د تحسین القبیح خسته کار بد کول وتقبیح الحسن بد کول خسته کار نو د دې کار هم دا د منافقانو جهاد به بد غنل مال لګول به د الله په لار بد غنل دارنګي شیطان معنا شیطان د شیطان په معنا د بعید من رحمت الله دی د الله د رحمت نه لريو واذا خلو کلب چزان ته شو الى شیاطینهم شیطانان خپل سره قالوا نو البدين یقینا منچ معكم تاسو سره انما یقینا خبر دادا نحن منچ مستهزئون مسخری کون کی مومنانو پوری رب کریم جواب ورکړي الله پاک یستهزئ منا یجازیهم بدل باور کی دی لره بهم باستهزائهم د مسخرو د دې د مسخرو جزاء الله تبارک وتعالى ورکی نو انسان ته پکار نه دی چې د بل انسان سپکواله کوي دا هم ناروا کار دی لکه د بعضی خلک نن سبوي چې فلانه داسې د مسخري ورپوري شروع کی رب کریم منع کړی دا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم یو قوم د بل قوم پورې مسخري نه کوي خایږي چې بهتر وي دا غینه تا ته به سپک کاری لیکن هغه انسان به تا نه غوروي ادا دوانه کارونه ناروا دي استهزاء د مؤمنانو دا ناروا کار دی دا د منافقانو صفت دی او یو مزاح دی خوش طبیعتی دی دا جایز دی نو الله تبارک وتعالى يستهزئ من يجازيهم بهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم مهلت ورکی دی لرا فی طغیانهم پسر کا شیخ پلکی یامهون چې سرگردان بوي اولئک الذین دا منافقان هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې واغستله گمراهي بالهدى په بدله د هدایت اشتروا په معنا یا په معنا اختاروا غوړه کړه الضلالة گمراهي لرا بالهدى په بدله د هدایت یو تجارت وکړو رب کریم فرمای فما ربحت پس هیڅ ګټو نکړه تجارتهم تجارت ددي وما كانوا ندي مهتدين هدایت مندون کی